عقیده ده زما د عقیده ده چې دا مسلمانان دي پاک خلک دي څونه مسلمانان چې تاسو واستئ د دې ابي پرور دا عقیده ده چې تاسو ټول مشرکان استئ دا وایي چې شکر دی ما پلار مور اوس راواړول زه پلار مور خو دې اوس واړول کله چې د دې نکاح کېدله دوی مشرکانو نو د مشرک خو نکاح نه کېږي نو دا به حرامي پیدا شوی دی که دا حلالي دی د دې جواب دی مال اوس دا حبیب خان نه قربان يكونوا من المشركين سوق المشركان من الذين فرقوا دينهم دين فريق دين تقسيم كسره وكانوا شيعا او دي دلي سلو كل حزب بما لديه فريق يوم زه خبره خلاص کوم دا د مشرک تعریف وی چې دین ډلې کو د مشرک تعریف قرآن او حدیث څخه بیان کړی چې مشرک چاته ویل کېږي چې څوک دین کې تفرقه کوي دې ته مشرک وي او څوک الله سره شریک جوړي دې ته تفرقه وي. مفتي صاحب حبیب خان مشرک هغه چاته ویل کېږي چې هغه الله سره شریک نسی لکه عیسایان موږ مشرکان دي کنه وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله کنه وی چې عزير عليه السلام د خدای زوی دا مشرکان منګړو نو منګ چې دا کم په فروعي مسلو کې اختلافات لرو نو په فروعي مسلو باندې انسان مشرک کیږي قربان دي شم دا فروعي مسلې خو ته ورته وایې اوس مثال بل ځای الله تعالی شرک نسبت اوسو ځای الله تعالی لکه رفول دین دي اوره قربان لکه رفول دین دي اوس زمنګ رفول دین دي په دې کې اول پیغمبر علیه السلام ابتدا کې کول به پریخي دي ګوره من ترک د رفول دین قائل یو نو منګه نکو او امام شافعي رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی کوي بس دې باندې اوس موږ مشرکان کیږو قربان ته ما ګوره زما سوال دی ما بین کې کټ کړو زه خبره خلاصه کم بیا به ته سم پر جواب راکې نو دا ما سوال به نه موږ به دا وخت وکنه ما ته ګوره ما ته یو دا وخت وکنه ما ته یو دا وخت دو چې داوا ګوره ظرف الدین نکوم ظرف خیر ما ته دا وخت دو داوا کی خبرې ضروری دي چې بل داوی سره زبد زما په سوال ته نیو کله ته ما ته جوړ درګې چې زما سوال دی د څه باغه ادرور ولې په فضا کې به خبره مخکې بوزو هغه زما استاد هغه هم برقرار او خاموشي سره بناسي څوک هم راخې جوړي نو زه وایم ګوره ظرف الدین نکوم شوافی الدین کوي او تاسو کې طرف الدین کې کني کې ته لږ وضاحت وکړه زما خبره ټول خلاصي بیا به ته خبره شروع کې بیا به زه خبره خلاص کوم بیا به ته خبره شروع کې ګوره خبره د دې چې زه ګوره منګه زه حنفي ما زه حنفي المسلک ما زه په فروعي مسلو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فالو کوم زمنګ بعضی مسلمانان دي څوک شوافی دي څوک حنابلة دي موالک دا وی فالو کوي زه په موس کې رفع اليدين نکوم هغه په موس کې کوي ښا دا خود وشوي ته په کې سکے طرف اليدين کې کني کې په موس په کومه طریقه کې قربان دي شمه حبیب خان وګوره ما سوال دی ما بین کې کاټ کوم مفتي صاحب زه به خبره خلاصه کم بس بیا به مخته لاړ شم ما آیات پرنه واورېدو دلته خبره خلاصه کا نو دلته ما ته سره شروع کا به آیات ما دا ولا آیاتونه زرا واړو آیاتونه ما ته ووا کوم آیات معنی ته آیات صورت قدر ته یادي ما ته یو آیات زرا واړو ما ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دا سورة دا کوم سورت ده دو سورة روم کې 2 نمبر آیات یو 2 من الذين فرقوا دينهم وكانوا كم دينا شروع كما منيبين إليه سورة روم آيات نمبر 10 شروع کی فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله دا آیات ده ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين دا آیات ده إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون دا آیاتونه دي نو دلته الله تعالی واسطه
مشرکان کېږي ما زه به خبره وکړم خبره به زه خلاص کړم بیا به دلته الله وایي تاسې مه مشرکان کېږي بیا الله وایي مشرکان څوک من الذین هغه کسانو فرقوا دینهم چې دین کې تفرقې پیدا کړي دین یې تقسیم کړو سره وکانو شیعه او دوی ډلې سره کل حزب بما لدیه فرحون هر ډلې خواته چې څه ولو دوی په هغه باندې خوښي اظهار کوله اوس مثال لکه زه اوس مثال بریلوی یم یا زه وهابي یم سلفی یم یا زه دیوبندي مسلک والا یم نو زه خوښي کوم زما مسلک زه به خبره خلاص کړم زه به دا حبیبه دا آیات به زه اوس په تا فټ کوم ته په ما فټ کې دا فیصله خو صحیح نشوه که نه ګوره تا دا آیات ولوستلو ما واورېدو زه مسلک زه دا آیات په تا فټ کوم دا فیصله به څوک کوي زه دا وایم دا فیصله به څوک کوي زه په ډله کې نه یم زه مسلک ته ډلې که نه ته ډلې ته د مفتي منیر شاکر ډله ده مفتي مغم ډله ده ډلې ولې نه ډله مفتي منیر شاکر سره ما خبرې نه دي کړې منیر شاکر ته د منیر شاکر د عقیدې سړی ته وایې چې حدیث دلیل نه دی او هغه حدیث دلیل نه مني ته وایې چې عیسی علیه السلام به دوباره نه راځي هغه هم عیسی علیه السلام به دوباره نه راځي هغه موږ امیر نه لرو او هغه امیر نه لرو ډله نه لرو موږ یو شی نه لرو زه دې وخت کې زه درته دا وایم ته به د آیات په ما فټ کې زه به په تا فټ کوم فیصله به څوک کوي دې چې زه صرف دا مسلمانان پوهول غواړم دا فیصله به څوک کوي ګوره هر سړی به راځي قرآن آیات به زه به اوس وایم زه به آیات وایم زه یو آیات وایم تا یو آیات ویلو ورې تا یو آیات ویلو زه اوس یو آیات وایم قل یا ایها الکافرون ای کافرانو زه به تا باندې دا کافران آیات فټ کوم قل یا ایها الکافرون ای د منیر شاکر ما څه شي د منیر شاکر شاګردانو ای کافرانو زه به تاسو یاد کم قل یا ایها الکافرانو لا اعبد ما تعبدون تاسو چې د کم منیر شاکر عبادت کوئ زه هغې عبادت نه کوم اوس دا ما په تا باندې فټ کړو ته به په ما باندې فټ کړي فیصله به څوک کوي چې دا مفتي صاحب خبره غلطه ده که مفتي صاحب خبره صحیح ده د حبیب خان خبره غلطه ده که د حبیب خبره صحیح ده مشکل دا دی که نه مشکل دا دی حبیب خان ما ته به لاړ شو ګوره ما ته به د قرآن پاک را واخلو د قرآن پاک ترجمه به کیدو د قرآن پاک مفسرین به را واخلو هغه مفسرین چې هغه زما او ستا په نزد مسلم دي چې هغه ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی دغه شانته کې د اولی صدی دی تفسیر در منصور دی تفسیر ابن عباس دی تفسیر ابن کثیر دی قرطبی دی دا خسته مفسرینو نه به را واخلو چې دا آیات نه څه مراد دی اوس که ته په ما فټ کې زه په تا فټ کوم دا لاندې مسلمانان به وایي چې دا تاسو سره شخنجو کړی دی حبیب په مفتی صاحب پیټ کوي مفتی صاحب په حبیب پیټ کوي هغه په منیر شاکر اوس په منیر شاکر دا ټول آیتونه فټ کوم دویم دا منیر شاکر دا چې قل یا الکافرون دام د لپاره فټ کولای شم بل یو آیات را تخې او زه په منیر شاکر فټ کوم زه په تاسو فټ کوم نو زما خبره له خو اعتبار نشته چې زه به څه وکړم زه به د الله ته مفسرین راواړو چې دین آیات نه مفسرین څه ویلي مفتی صاحب مفتی صاحب زه خدای نه وایم چې مطلب چې په دې ډول زه داسې نه وایم چې یوه ډله زه منحصر کوم په دې باندې زه خدای نه وایم زه اوس وایم اوس څومره مسلکونه جوړ سوي څومره ډلې جوړې سوي دي بیخي ډېرې جوړ سوي دلته خو الله تعالی د تفرقو د تفریق او د ډلو متعلق بحث کوي مباحثه روانه تاسو دا ډله ولې جوړه کړې ده زم درته دا وایم چې څوارلس نیم سوه کاله نه ټولو خلکو حدیث منل تاسو اوس حدیث نه منئ مشکل دا دی که نه زه ډله کې نه یم زه امیر نه لرم نه زه په ډله کې یم ته چې ډله کې ګوره تا ته دا قرآن چا ښودلی دی قرآن ما تدبر کې سوچ کې وکړو تا په خپله یاد که استاد نه دی ویلی دی یا ما خپله سوچ کې وکړو فکر کې وکړو غور مې نه دا خبر دروغ وی تا په خپله ویلي تا په خپله تا قرآن بل نه ویلی دی تا قرآن د خپل تدبر نه زده کړی دا الف با تا تا چا نه ویلی دی الف با تا دې هم چا نه خپله تدبر کړی دی تجوید دې کړی دی حبیبه یوه درته تا تجوید کړی دی ګوره ما دا ستاسې مدرسه مفتي صاحب ګوره مفتي صاحب ابا عبیده خو یې ودرې مفتي صاحب ما دا ستاسې مدرسه کې حفظ کړی ده دیوبند مدرسه کې حفظ مې کړی ده اته درجې مې ویلې دي ما دا ټول ویلې دي خو قرآن مې په ترجمه نه ده زده کړی چې راوتم بیا مې تدبر کې وکړو بیا مې زده قرآن موږ دا ویو نه اوس دې نه قرآن تا د مشرکا یو منټ صبر ابو عبیده صاحب لږ مایک بند دا قرآن چې تا ویلې دا تا د مسلمان نه ویلې که د مشرک نه دی ویلې دی هغه باندې اوس زه هغو ته زه اوس مشرکان وایم استانو دا ګورئ دا سړی وایي دا د منیر شاکر د ډلې سړی د خپل استادانو ته مشرکان وایي
او دې سره موږ څه وکړو تاسو خپله وایي سوچ وکړئ اوس تاسو ته زه اختیار تاسو نه در کوم تاسو وایئ چې منیر شاکر پسې بد مد مه وایه مفتي شاکر دی خدای تباه و برباد کړي د دې خلکو ذهنونه یې داسې خراب کړي دي خپل استادان ته اوس مشرکان ویلا ښه دغه ابو حبیب صاحب ستا پلار او مور چې دي ستا په عقیده دي که ستا پلار مور چې دي هغه دیوبندیان دي احناف دي کور مې الحمدلله ټول کور مې راواړوئ پلار او پلار مور دي پلار مور چې وو پلار مور چې دي کله دغه شوی وو ټول مې راواړو پلار مور مې الحمدلله ژوندي هغه مې ټول راواړول دا بس ګورئ دوستانو زه تاسو ته یو عقلي خبره کوم د دې سړي پلار مور نکاح کړې ده او د مشرکانو د مشرک سړي نکاح نه کېږي او دا سړی چې پیدا شوی دی چې نکاح نه ده شوی نو دا سړی څنګه پیدا شوی دی حبیب خانه ځکه چې ستا پلار مور زمونږ په عقیده وو تا هغه مشرکان ګڼي چې هغه مشرکانو د هغوی نکاح نه وشوی نو دا خو تا ځان باندې د حرامیتوب نسبت نه کوې ځان ته قربان که دغه شي نو بیا خو ټول پاکستان دغه شي ده نو ټول پاکستان ټول عقیده دغه موږ ورته حرامیان نه ویو که نه موږ حلالېل ګڼو ګوره مسلمانانو زما دا عقیده ده چې دا مسلمانان دي پاک خلک دي څونه مسلمانان چې تاسو واستئ د دې حبیب ورور دا عقیده ده چې تاسو ټول مشرکان هستئ دا وایي چې شکر دی ما پلار مور اوس راواړول زه پلار مور خو دې اوس واړول کله چې د دې نکاح کېدله دوی مشرکانو نو د مشرک خو نکاح نه کېږي نو دا به حرامي پیدا شوی دی که دا حلالي دی د دې جواب دی ماله اوس دا حبیب خان نه کې قربان زه خو خپل پلار مور او ستا پلار مور مسلمانان ګڼم زه ستا پلار مور دا ټول مسلمانان زه مسلمانان ګڼم مسلمانانو د منیر شاکر شاګردانو دا حبیب تاسو ته مشرکان وایي ستاسو پلار او مور ته مشرکان وایي نو چې ستا پلار او مور مشرکان دي ستا د پلار مور نکاح نه شوي نو چې ستا د پلار او مور نکاح نه شوي حرامي د دې یو منټ صبر مسلمانانو د دې حبیب خان دا عقیده ده چې تاسو څونه مسلمانان لاندې ناست هستئ تاسو ټول حرامیان هستئ ولې ستا پلار ستاسو پلارونه او میندې دا مشرکان دي او د مشرکانو نکاح نه کېږي زه وایم دا تاسو چې څونه مسلمانان منګه اورئ زه هم تاسو پاخه مسلمانان هستئ پلار او مور هم مسلمانان دي پلار او مور هم تاسو مسلمانان ثابتوم دا سړی وایي چې دا مشرکان دي اوس دا خبره څوک چې په ډله کې هغه مشرک خلاصه کیسه ده دې کې نور څه دا الله وایي من الذين فرقوا دينهم ولا تكونوا من المشركين یو منټ ته حلالي که ته اوس حرامي ځان ته نسبت کوې ته ځان ته کوم نسبت کوې ځکه ستا پلار مور ته شخصیاتو ته ځې نو دا شخصیاتو ګوره ته چې په ټولو مسلمانان ګوره تا د ټولو مسلمانانو د پلار او مور باندې د ګز راښ کړو نو ستا زما پلار هم پکې راغی تا زما په پلار هم فتوا ولګلو زما په مور ته مو لګوله دا ابو عبیده دی د د پلار مور باندې فتوا موږ خو دا مسلمانان ګڼو اوس شاباس ودرې بعد دلته یو سړي جواب کمنټ کړی دی نه کمنټ پرېږده ته کمنټ پرېږده خپله موږ ستا خبرې کوو هغه پرېږده هغه سره زموږ څه کار دی ما ورته خبرې کوو کمنټ کې خو به څوک زما طرفین دي څوک به ستا طرفین دي هغه کمنټ والا ما ورته خبره کوم زه دا لاندې دا ستا د عقیدې خلک هم زه مسلمانان ګڼم دا ستا د عقیدې د منیر شاکر شاګردان هم زه مسلمانان ګڼم ته دا مشرکان ګڼې څنګه مشرکان تا ول تاسو کافران یې دا خو زه ټیک شوه دا خو مشرکان نه ګڼي د دوی پلار مور خو ټول د انکار حدیث والا نه دي کنه ټول خو د منیر شاکر په عقیده نه دي کنه لکه څنګه چې منیر شاکر پاسېدو تا ویل وایه مفتي منیر شاکر کافر ده تاسو کافران یاست ټول ابلوز دی ویل بالکل زه دا وایم زه دا اوس هم وایم چې مرتد دی مفتي صاحب زه دا وایم زه دا وایم وره څنګه چې منیر شاکر په ښځې طلاقې کړې وې تاسو نن پلار مور نکاح د وجې نه نن په د حرامیتوب فتوا ولګوله ته وې چې دا څونه مسلمانان دي دا مشرکان دي نو چې مشرک خو نکاح نه کېږي دا به حرامیان دي الله وایي څوک په ډله کې موجود دی مفتي صاحب ګوره الله وایي څوک په ډله کې موجود دی هغه مشرک من الذين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هغه مشرک د څوک په ډله کې کب دیوبند کې کب رلوي کې کب سلفي کې کب وهابي کې ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ټیک شو کنه مستفاد پور ستا پلار مور اول ستا په عقیده نو دا حنفیانو دا چې حنفیانو نو دا ستا په شخصیت ته نه شخصي ته بزو کنه شخصي ته ګوره کله چې تا باندې حبیب خانه کله چې فتوا په تا شخصي لګيږي څنګه خفه کېږي او ټول مسلمانان کافران ثابت دي د مرګور له مقور کو څه ویل کا ماګ د خلاص کا
ما ته په دې بیا مخکې خبره موضوع دا یو کس وایي چې یاره زه سویل غواړم مایک دې خلاص کړه سویل